أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد او هر کله چې وي تاسو موسی علیه السلام هرگز منګه صبر نه کوو په یو قسم خوراک باندې فدع لنا ربک دعا وغواړه زموږ دپاره د خپل رب نه یخرج لنا مما تنبت الارض چې راوباسي موږ دپاره د هغه څه نه چې رازرغونوي هغې لره ځمکه من بقرها د سبزیانو د هغې نه وقصائها او د بادرنګو د ترو د هغې نه وفومها او د اوږې د هغې نه وعدسها او د دالو د هغې نه وبصرها او د پیازو د هغې نه قال اتستبدلون الذي هو ادنی وی موسی علیه السلام آیا تاسو په بدل کې اخلی هغه شی چې هغه معمولي دی بالذي هو خیر په مقابله د هغه شي کې چې هغه غوره دی اهبطوا مصرا کوشئ ښار ته فإن لکم ما سألتم یقینا ستاسو دپاره به وي هغه شی چې تاسو غواړئ وضربت علیهم الذلة والمسکنه او وهلی شو په دوی باندې ذلت رسوایی والمسکنة او خواري غریبي وباءوا بغضب من الله اخته شو دوی په غضب د الله تعالی ذلك بانهم دا غضب او ذلت او مسکنت رسوایی خواري بانهم كانوا يكفرون بآيات الله په سبب د دې خبرې چې دوی چې انکار یې کوو د الله د آیاتونو یقتلون النبیین بغیر الحق او قتلول به پیغمبران بغیر د حق نه ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون دا کفر ځکه و چې دوی نافرمانی کوله د الله د حکم نه وکانوا یعتدون او دوی د حد نه تېروتونکي وو ربط د مخکې سردار چې مخکې آیات کې یو قسم عذاب هغه ذکر شوی اوس دلته بل قسم عذاب ذکر کوي په بني اسرائیلو باندې چې د هغې سبب چې دی د دوی ناشکري وه چې کله دوی ناشکري وکړه الله پاک ورله تیار خوراک ورکړی او هغه یې قبول نه کړو د هغې په ځای باندې نور خسیس خوراک پوښته الله پاک په دوی باندې عذاب راولېږه الله وی دو موږ په رسوایي کې او په غریبوالي کې او د الله په غضب کې اخته کړل ځکه چې دا د الله د آیتونو نه انکار کو پیغمبران وجل بغیر د جرم نه نافرمانی کوله اعتدا وه پکې د حد نه تېروتنه واقعه دا وه چې کله دوی په میدان تیح کې ناسو دا بني اسرائیل نو تیار خوراک ورته میلاوېده نو دوی ناشکري شروع کړه وی دا خو یو قسم خوراک دی تورنجبین او مړزانه یو قسم ځکه دی چې دا بعض مفسرین دا هم لیکل دي چې دا میکس کول یا دا تورنجبین چې دی هغه به په دې مړزانو کې ولړه او بیا به یې پخوله نو یو قسم خوراک و دې ته موږ تیار نه یو موسی علیه السلام ورته وی قلار شئ دا خوراک ښه دی بې کړاوه دی نه نه موږ د سبزي پکار ده دال پکار دی مسور پکار دی پیاز پکار دی اوږه پکار ده موږ دا نه خورو نو کله چې دوی دا ناشکري شروع کړه نو الله پاک ته هغه خپل رزق چې د اسمان نه به تیار رالیږه هغه یې بند کړو نو دا د خېټې خلق و په خېټه پسې ګرځېده چې ښه خوراک به میلاوېده جو هغې پسې به وو روان به وو نو په کار دا ده چې سړی د الله حکم ته وګوري الله پاک د یو خبرې انتخاب کړی دی تاسو لپاره غوره کړی دی په کار دا ده چې هغه غوره وګڼئ خېټې تابعداري او خواهش خو پسې وتله نه دي په کاره نو ډېر خوراکونه ډېر څیزونه غوښتل دا حرام ناروا هم نه و خو دوی دا په طریقه د ناشکرۍ سره دا خبره کړې لن نصبر علی طعام واحد موږ چېرته هم صبر نه کوو په یو خوراک باندې یو قسم باندې دا یو قسمه په موسی علیه السلام باندې اعتراض و نو د دې وجې نه الله پاک د دوی نه هغه تیار خوراک چې کوم دی هغه بند کړه دوی په ذلت کې اخته کړله نو کار کروندې او د دې لپاره یې راولېږله نو دعا مطالبه چې کوم ده هغه د بل نه جایز ده فدع لنا ربک ای موسی علیه السلام ته زموږ دپاره دعا وکړه د خپل رب نه لکه موسی علیه السلام پیغمبر او د هغه دعا ښه قبلېده که نه نو ژوندي په دعا سره وسیله نیول چې کوم دی هغه ټیک دي یو سړي خپل نیک عمل هغه وسیله کوي دا هم صحیح ده که د بل سړي هغه نیک عمل وسیله کړي
نو ټیک ده نبي علیه السلام عمر رضی الله تعالی عنه راغی نبي علیه السلام ته وایي زه د عمرې لپاره ځم. نبي علیه السلام ورته وایي اشرکنا یا اخي فی دعایک. ابو داود شریف حدیث دی. ای وروره موږ په خپلو دعاګانو کې شریک کا. نبي علیه السلام هغه ته وایي زموږ دپاره دعا کوه. خو د هر چا نه دعا غوښتل دا هم ښه کار نه دی. هر کس و ناکس هغه ته وایي زما دپاره دعا وکړه زما دپاره دعا وکړه. چېرته نیک سړی هغه ته دې ووایي هر چا ته به نه وایي. دا د دې وجې نه ابوذر غفاري رضی الله عنه د هغه نقل دی چې د خلقو نه ډېرو دعاګانو طلب مه کوئ بلکې په خپله نیک عمل کوئ. نو د مؤمنانو په دعاګانو کې به ستاسو په خپله حصه وشي. لکه تشهد کې او په دې کې چې روزانه د مانګزار دعاګانې غواړي د نیکانو بندګانو دپاره وعلى عباد الصالحین وعلى عباد الله الصالحین. نو دا د هغو دپاره دعاګانې دي. نو دوی دغه موسی علیه السلام ته وایي چې زموږ دپاره دعا وکړه چې موږ دپاره هغه دا ترکاریانې سبزیانې دا موږ ته میلاو شي. بقل دا ترکارۍ ته ویل کېږي سبزي. قیصه بادرنګ تره. بادرنګ او تره دا مختلف دوه دغه دي نوع دي. فوم او سوم اوږه. بعضې وایي چې دا فوم چې دی دا غنمو ته وایي. بعضې وایي چې دا ټولو دانو ته وایي. دا قول غوره دی چې دا د دوه مطلب اوږه وه چې موږ له اوږه پکار ده. حالن کې الله وایي چې تاسو چې شی غواړئ نو دا کم دی په مرتبه کې. الله پاک چې د کوم خوراک درکړی دی دا ښه دی که نه. په دې باندې صبر وکړئ. نو من او سلوا هغې کې خیر زیات و. او د دوی هغه معبودي شی دوی چې کوم شی غوښتلی و یو شي غورهوالی چې کوم دی د هغه د قیمت نه معلومیږي. نو من او سلوا هغه ډېر قیمت واله شی و. دویم دا دی چې هغه الله پاک خصوصي احسان کړی و په دوی باندې رالیږلی ورته د هغې قدر پکار و هغه بدلول نه پکاره. دریم دا دی چې د من او سلوا هغه لذت او خوند هغه سیوا و. بل دا دی چې هغه بې تکلیفه بې کړاوه بې مشقته هغه میلاوېده. نو دا بدلول نه پکاره. بل دا دی دا من او سلوا د هغې په حلالوالي کې څه شک نه و شوبه پکې نه وه د خدای د طرف نه و. دوی چې کوم آلات اختیار کړه کوم خوراک د هغې دپاره آلات استعمالوي او بیا کرونده کوي او نو په هغې کې خو ډېر شی شبهات او شکونه پیدا کېږي د حراموالي. بل من او سلوا هغه په غذایت او طبي فوایدو کې هغه ډېر زیات و. غوښه وه د مړزانو هغه ډېر طاقتور شی دی. غوښه چې کوم ده هغه په دنیا او په آخرت کې سید الادام یې ورته ویلی دي. دا د ترکاریانو د ټولو ګلو سردار دی. او په 40 ورځو کې چې سړی غوښه ونه خوري د ده په دماغ باندې اثر پرېوځي دماغ کمزوري کېږي. نو دغه ښه وه. دا سبزیانې مبزیانې د دې دومره قیمت نشته. نو ډېر خوراکونه تیارول او د هغې استعمال د انسان دپاره جایز دی. خو په هغې کې څه شرطونه دي. یو شرط دا دی چې اسراف پکې نه وي. دویم دا دی چې وخت پرې ډېر نه لګي چې ثابته ورځ هغې ته ناست یې او نور کار نه پرې وتی دغسې نه ده پکار. بل د الله د ذکر د عبادت دا پرې نه خرابېږي. بل دا چې فخر تکبر دا پکې نه وي. نو ښه ده. نو موسی علیه السلام ورته وایي چې اهبطوا مصرا کوشئ د ښار ته. نو د ښار نه مراد چې کوم دی یا د فرعون هغه مصر دی کوم ځای کې مشهور مصر دی د فرعون پکې و هلته لاړ شئ. دویم دا دی چې مصر من الانصار یو ښار ته لاړ شئ. نو هر یو ښار چې خو نږدې وګرځئ کوم ځای کې نږدې ښار و هغې ته کوشئ بیا کرونده کوئ. نو تاسو ته به دا څیزونه دا تاسو چې غوښتلي دي نو دا به تاسو ته میلاو شي. نو کرونده چې کوم دی چې هغه سړی مقصد وګرځوي د زندګۍ او د نور کارونه پرې سړی منع کېږي د الله د عبادت نه د ذکر اذکار نه بیا ښه نه دی. دا د حدیث کې د دې مذمت هم بیان شوی دی. نبی علیه السلام فرمایي لا يدخل هذا بیت قوم الا ادخله الله الذل. دا د دې زراعت او د کروندې د آلات چې دي کاشۍ او دا څیزونه چاري او غیره دا چې کوم کور ته داخل شو نو الله پاک هغې ته وایي ذلت داخلوي. نو د دې مطلب دا نه دی چې هر څوک چې هغه کرونده کوي دا د هغه دپاره حرام ده. حرام نه ځکه صحابه کرامو چې کوم دی هغه ځمکې سمبارولې کار به یې کوه خو چې مقصد جوړ کړي د نورو کارونه پرې وځي او دې ته دین شي
دا بیا ښه کار نه دی. بیا د دې آیت په آخر کې دا راغله چې دوی نافرمانیانې کولې دا بني اسرائیلو، د الله پاک احکامات نه منه، پیغمبران یې قتلول، اعتدا یې کوله، د حد نه تېروتله. نو دا دلیل دی په دې باندې ویقتلون النبیین چې دوی به پیغمبران قتلوله، چې دوی پیغمبران قتل کړي دي، وجلي دي. او دا تقریبا قرآن کې 10 آیتونه داسې دي چې هغې کې د انبیاو د قتل ذکر دی، او تقریبا 14 احادیث په دې کې راغلي دي چې دې بني اسرائیلو هغه پیغمبران وجلي وو. یو حدیث کې راځي مسند د امام احمد کې حدیث دی، اشد الناس عذابا رجل قتل نبیا او قتله نبی. ډېر سخت عذاب والا په ورځ د قیامت هغه سړی دی چې هغه پیغمبر قتل کړي یا پیغمبر ولګي دا سړی قتل کړي. د دې نه دا پته لګي چې داسې خلق شته چې هغه پیغمبر قتلوي، په ورځ د قیامت به الله پاک هغو له سزا ورکوي. سعید ابن مسیب رحمت الله علیه فرمایي چې بخت نصر چې کوم دی بادشاه چې هغه دمشق ته لاړ، نو ویې لیدل چې د یحیی علیه السلام هغه وینې جوش وهه. نو تپوس یې وکړي چې دا ولې، نو خلقو هغه خبر کړي چې یحیی علیه السلام سر خلقو غوڅ کړ دی. هغه دا فتوا لګول وه، یو بادشاه په هغه وخت کې هغه د خپلې خوارځې سره نکاح کوو، او ده وي دا نکاح حرام دی مه کوه. نو هغه ولګېده، د هغه ښځې د هغه خوارځې په وینا باندې د هغه نه سر دغه کټ کړ، قطع یې کړ. او بیا د هغه وینې چې کوم دی هغه جوش وهه. نو هغه تپوس وکړو، نو خلکو ورته دا قصه واقعه ورته بیان کړه. نو هغه ولګېده 80,000 کسان یې دونه ووژله بخت نصر بادشاه. نو وینه بیا هله ارام شوه. نو د دې نه پته لګي چې دو یحیی علیه السلام وجله. زکریا علیه السلام هغه په ونه کې اره کړی و، نبي علیه السلام له زهر ورکړي و، او په هغې په وجه باندې هغه شهید شوی. نو دا کار به دو کو. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې بني اسرائیلو کې چې کوم دی هغو په یو ورځ کې 300 پیغمبران ووژله، 300. او بیا چې مازدیګر شو، ورځ آخر شو، نو خپل هغه د سبزیانو او د دې بازارونه بیا کولاو کړه. بخاري شریف کې د خباب بن عرت رضی الله عنه په حدیث کې راځي چې هغه فریاد وکړو چې دا خلق موږ سره ډېر ظلم کوي، دا مکې د مشرکان. نبي علیه السلام کعبې ته ډډه وهل وه، راپاڅېده او کېناسته او ویې چې مخکې چې کوم دی په دې مخکنو امتونو کې داسې خلق تېر شوي دی چې هغو دپاره به ځمکې وکنسلی شوې، هغه به پکې وغورځولی شو، بیا به اره راوړی شوه، د هغه په سر باندې به کېښودی شوه. هغه کسان به نیم کړی شو، نیم به یو طرف ته لاړ او نیم بل طرف ته، او د وسپنو په منګزو باندې به د هغو هغه غوښې او ډوکې منګز کړی شو. خو فما یصده ذلک عن دینه، د دې باوجود هغو د خپل دین نه اوښتي نه دي. نو صبر کوئ، الله پاک به فراخي راولي. صبر وکړئ. نو د دې نه مراد هم د هغه پیغمبران دي او د هغې متبعین دا دي. نو بعضې خلک داسې دي چې هغه د پیغمبرانو د قتل نه مني، وایي دا نشتي. او د قرآن کې څومره صیغې راغلي دي، یقتلون النبیین وغیره داسې دي، یقتلون النبیین چې وژني به پیغمبران. دا د مضارع صیغه ده. سړی مضارع کې بیا احتمالي د کار د کولو یقین پکې نه وي. سړی وایي چې زه به پېښور ته ځمه، نو دا خبره یقیني نه ده، که لاړ جو لاړ او که لا نه نو دی وایي ځم به نو یا به ځي یا به نه ځي. یقتلون النبیین، دو به وژني پیغمبران. نو دا خو هغه وخت کې هغه یقتلون النبیین، دو به پیغمبران وژل، دا معنی ده. دو خو اوس خو پیغمبران نشتی کنه چې مضارع باندې فټ کړي چې هغه به پیغمبران وژني. نبی علیه السلام نه وروسته پیغمبران ختم شو. په کوم وخت کې چې پیغمبرانو هغه به وژل. نو کوم کسان چې د دین انکار کوي، نو په هغې باندې علماو دا فتوا راکول چې دا الحاد دی، ملحدین دي، دا د یهودو خوشحالولو لپاره دا کار کوي. د هغو څه شبهات دي. یوه دا ده چې قرآن کې راغلی دی چې انا لننصر رسلنا والذین آمنوا، یقینا موږ خامخا امداد کوو د خپلو پیغمبرانو او د هغه کسانو چې مؤمنان دي. بل ځای راځي انهم لهم المنصورون، یقینا د دې پیغمبرانو سره امداد شوی دی. نو چې الله پاک د نصرت وعده کړې ده یا امداد سره کړی دی، نو بیا قتلیږي څنګه؟ د هغې جواب دا دی چې نصرت او امداد چې دی د هغو سره د حجت په اعتبار سره دی چې الله پاک دغه پیغمبرانو له داسې دلیل ورکړ دی چې د هغې څوک مقابله نشي کولی، دا امداد سره کړی دی. دا په هر دور کې الله پاک د نیکانو خلقو د علماو مرسته کوي، هغه د دلیل په لحاظ سره هغه مضبوط وي.
مسلمانانو ته وګورئ په دې وخت کې مسلمانان کم دي 2 به دي او کافر چې دی هغه 6 به دي لیکن د مسلمانانو مقابله دو په دلیل کې نشي کولای دا ټول چې راغونډ شي کنه مناظرې په هر دور کې کیږي مناظره به مسلمان ګټي کافر نشي کولای دغه څنګه پیغمبر یو سړی چې راشي معاشرې ته دا ټول کافری او دلیل وسره مضبوطی الله پاک دا امدادي کوي نو خلق سره ملګری کیږي چې ډېر شي امت جوړ شي بل دا راشي دا نصرت امداد شهادت هم دی کنه الله پاک وي موږ د دوسر امداد کوو شهیدانی کې دام د خدای امداد دی په قیامت کې چې کوم دی د دوه هغه درجات پورته کیږي اوس کو څوک وایي چې دا ولې الله پاک دا ولې پریدي شهادت ته او قتل ته نو د هغې جواب دا دی چې دا د دې دپاره چې هغوی د شهادت مرتبه حاصله کړي نو ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون دو پیغمبران قتلول او دا د دې وجې نه چې دوی نافرماني کوله نافرماني هغه کفر و قتل وکانوا یعتدون او دوی د حد نه تېروتل د حد نه تېروتل نو حد نه تېروتل د دوی دا چې د خالي په ورځ به ښکار کوو خپل منځ کې چې کوم دی هغه یو بل باندې به ظلمونه کوله او د کورونو نه به یو بل ویستل موسی علیه السلام باندې اعتراضونه کول او د الله تعالی حکمونو ته تیار نه و او د الله د آیتونو تکذیب به یې کوو دا اعتدا ده او غټ اعتدا او د حد نه تېروتل هغه شرک و عزیر علیه السلام ته د الله پاک زوی وي نعوذ بالله من هغه ته خدای وي دا کارونه په دې کې د دې وجې نه چې کوم دی هغو باندې دا ذلت او رسوایي هغه مسلط شوې ده او دا په یهودو باندې په هر دور کې ده د دوی د حکومت او د اقتدار خاوندان هم خو بیا هم ذلیله دي ځکه چې د دوی د اقتدار وس چې کوم دی په اسرائیلو کې نو دغه حکومت اقتدار د دوی نه دی دا خو د امریکې دی د امریکا ته لاس وباسي نو بس ذلیله او رسوا دي که مالداره کسان چې کوم دی د هغو سره طاقت او قوت او د هغو ښي معاشي طور کوم لاندې طبقه چې ده هغه ټوله ذلیله ده په هر دور کې دغه شان ذلیله بل ځای نشته علما وایي وإذ قلتم یا موسی هر کله چې تاسو ووایئ موسی علیه السلام لن نصبر علی طعام واحد موږ هرګز صبر نه کوو په یو قسم خوراک باندې فدعو لنا ربک یخرج لنا نو دعا وغواړه زموږ دپاره د خپل رب نه چې راوباسي زموږ دپاره د هغه څه نه چې زرغونی هغې لره ځمکه من بقلها چې هغه سبزیانې دي و قصائها او بادرنګ او تري دي و فومها او اوږي دي و عدسها او د هغې دال دي و بصرها او د دغه ځمکې پیاز دي قال تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خیر موسی علیه السلام یا تاسو په بدل کې اخلی هغه شی چې هغه معمولي دی کمزوری دی په مقابله د هغه شي کې چې هغه غوره دی کوشئ تاسو ښار ته یقینا ستاسو لپاره هغه شی دی چې تاسو غواړئ وضربت علیهم الذلة والمسکنة او ټاپه کړی شوی دی وهلی شوی دی په دوی باندې ذلت یعنې رسوایي والمسکنة او خواري یعنې غریبوالی وباءوا بغضب من الله دا دو اخته شوي دي د الله په غضب باندې ذلک بانهم كانوا یکفرون بآیات الله دا ځکه چې دوی انکار کوي د الله د آیتونو ویقتلون النبیین دو قتلول پیغمبران بغیر الحق بغیر د شرعي جرم نه ذلک بما عصوا وكانوا يعتدون دا ځکه چې دوی نافرمانی کوله او دوی د حد تېروتل ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا صلى الله تعالى